یو قرآن یو سنت. اوس سنتو کې درې ورځې غم تعزیت دا سنت دی د ښځو لپاره او د سړو لپاره. د درې ورځو نه اخا رواج دی چې مکمل څلوېښت ورځې به خویندې په کور کې ناست دي. څه چل دی له مور څلوېښتي به کوو نه وځو له کوره، نو بیا خو خپله خرچه روړې پرې خاندان لوټ کېږي ما بیا خپله خرچه ځان سره روړې نو که څلوېښت نه تیار ودې کېنې نو څه پروا نشته پای خو به لوټ ني نو درې ورځې هغې دا غم وجاړي او بیا به چې دی نو بیا به هم له دوکاندار نه سودا راچلېږي دا د جمعو دپاره روجې راوړو دا وماښامه به ورپسې حلوا پخوو. دا زموږ د پیغمبر دا تعلیماتو زموږ پیغمبر د دې خبرې اجازت کړې دی. دا یې مونږ ته ویلي چې تاسو دا کوئ یا زموږ د اسلافو د مشرانو هغه تاریخ کې دا و د هغې په تعلیماتو کې دا و چې را مونږ کوم رواج ته ګوتې ورچولي دي. او کټ له څونه خلک ننوځي کټ له مونږ پردي خلک دی کټ له ننوځي پردي خلک چې د دې کور کې د ټولو ښځو نه اکثریت سړو پردی هغه پردهدارې زنانه د چا به څادري د چا به ني د چا به لوپټه په سري د چا به ني او سړي ورکره ورننوځي کټ له ننوته. غسل لم پردي خلک به نه ننباسي او کټ له به پردي خلک نه ننباسي بلکې هر هغه کس کور ته ورتلل ناروا دي چې رقم کور په دې کور کې هغه زنانو سره نکاح کېږي شرعن او د هغې نه پرده را نو دې به نه ننوځي. د کور څلور نارینه کمال باچا د مور مړه شوه دا په ناصر باچا او په کمال باچا او په دې باچاګانو باندې دا لازم وه چې دې به د خپلې مور د خپلې چاچي کټ څلور کسه باندې رابار کوي. پردي سړي ته نه ډولۍ دپاره د ورننوتو اجازت شته نه د اوربل په نوم د غوبل لپاره د ورتو اجازت شته نه د واده په موقع د دې دونه جنګ ضرورت شته. دا سل جوړ کړی دی مونږ هغه حاجت بره شلو کسانو تیاري کړی مونږ پې سل ورواچو نو سل او شلو کې ډېر فرق دی. یا به څه چل کوي ورسره مونږ ورته وایي دونه کسان به وراله راځو ورا سی ورا پکې لا کم دی دا رواج کم دی راوتی دی. دا خو د پیغمبر په تعلیماتو کې دا خبره نه وه. د ورا په نوم او د اوربل په نوم غوبل هم جوړ کړي. د واده نه مونږ او دې غمونو له درې جوړې به وي غم لا راله جوړې وي دا مې د ړومبۍ ورځې جوړو دا مې د دویمې جوړو ته به واده لتلې دا خلک جوړو ته به ګوري چې دا یو نن یې دا واچوله وه پرون یې دا اچولې وه. دا خلک دې ته اوزګار دي چې ستا جامو ته به ګوري. د یې سړو نه خو دکه روږو در خطا کړی دی چې نه تبلیغ کې زنانه بوځي نه ملا صاحب ته ترجمې ته کښېنې نه هغې چر سره بناتو مدرسې ته لیږې چې لږ په دین او په شریعت او په قرآن او په پرده باندې پوه شي. او مونږ او تاسو چې دی نو بس دکه رسوماتو نو بیا یو اچوئ او لسو له تاریخ ورکوئ بیا یې پوره کړئ تاسو یې ماله پوره کړئ. که په بوکنګ یې کړی یې نه او په بوکنګ کې راله مرګ رانغی نو د به را پټکې ستاسو خپو کې کېږم. تاسو د ښځو د اخراجات پوره کړئ. بیا ماشومانو ته بېهوده لباس مونږ اچو وړو ته سر ټوپې نشته د جینکو په سر لوپټه نه منم د ښځو د تور ګوره نه د بوډۍ لپاره ویښته ښکاره کول جایز دی او نه د جینۍ لپاره پار کور کې ویښته جایز دکه شان کولو ویښته نه لوپټه په سر شته نه څادر په سر شته. د هغې نه څونه بېحیایي او فحاشي خوره شوه چې واده له مونږ کومې وړې جینکې بوځو نو دا دونه کچ کمیسونه هم ورته اچولي پرتوګي یو شانه کمیس بل شانه هغې ته به د خلکو نه خرابېږي. خلک به ګناه طرف ته مایله کېږي نه د دغې بېهوده لباس د وجې نه. سرخي او پوډر سپری خاوند ته فرض ده بار هر شکل کې ناروا ده نو خاوند ته قیله نه خیچنه او بار چې دی نو دومره سپریګانې او دونه خوشبویې په ځان لګولي چې هغه خلک په کیلومیټر کې ځان ته راکاږي چې کومه زنانه د زیب و زینت سره د خاوند د اجازت نه بغیر یا د پلار د اجازت نه بغیر یا د رور او د دوی د اجازت نه بغیر د کوره بار شل او زینت یې کړی دی او د دې د لوسه د څونه خلکو ایمان خراب شو د څونه خلکو نظر دې ښځې طرف ته اوچت شو. د شریعت حکم دار چې په دې ښځه د زناکارې حکم ولګېږي لکه دې ټولو ښځو سړو سره چې دې په یو ټیم زنا و